د ظلم انتیا وایي چې زه دا خبره کوم چې موږ کم دهشتګردي کړې ده. موږ چې په سواد کې تاریخ دی ټول ملک کې چې یوه خښتې ته نقصان نه رسېدلی، یو ګملې ته نقصان نه رسېدلی، چا ته نقصان نه د چا بېزتي نه شوې، یو بلډینګ ته نقصان نه رسېدلی، چا ګاډي ته نقصان نه شوی. بهرحال هغه خپله مرضي ده که دهشتګردي حرکت دی او چې سره ته کوي خو بس د هغو خبره هغو له اختیار دی، هغو پوه شه خدای پوه شه بس الله پاک خو شته که نه نن خو بره څوک نشته. دې ټایم باندې بریا ټول دروازې بندې دي، د الله دروازه خو نه ده بنده. انشاءالله تعالی په موږ کې ساه ساه موږ خپل وطن لپاره د خپل عوامو لپاره او د عمران خان سره څنګ په څنګ ولاړو دا تبدیلي په پریډ کې نه راځي. السلام علیکم کتونکو، محمد زبیر خان یم د سواد نیوز ډیجیټل په لاره باندې تاسو ته نیغ پنیغ حاضر یم. کتونکو نن سره یو اهم خبر شریکوم. په نهمه نیټه چې کوم واقعیات شیو په پاکستان په بیلو بیلو برخو کې پای کې اسلام آباد، کراچۍ، پنجاب او مختلف علاقې چې دغه شامل دي. دغه شان چې په سواد کې هم هغه د مظاهرو سلسله روانه و، پای کې چې نن پولیس چې هغه د سید شریف تاڼي پولیس چې هغه کاروایی کړې ده او زمونږ د صوبایي او مرکزی رهنماګان چې کوم د کمغړي چې دي د پاکستان تحریک انصاف دغه خلاف نن مقدمه درج شوې ده. مقدمه کې چې د 788 اهم د پچ کم دا هغه پکې لګېدلې ده چې پای کې زمونږ د صوبایي سملای کمغړي چې په ځل کې صوبځي سه قومي سملای چې کمغړی او سلیم الرحمن صاحب دغه خلاف او ورسره د منګوري سټي چې کم میر دی شاهد علي خان دغه خلاف مقدمه درج شوې چې پای کې د 788 کم دفعه چې دغه شامل ده. دا وخت را سره چې د ملکن ډیویژن کم نائب صدر چې دی د پاکستان تحریک انصاف او د صوبایي سملای غړی فضل حکیم صوبځي موجود دی. داغه سره بم خبره ترې کوو چې هغه د نننی کاروایی ته د نننی فایار ته په نظر ګوري دغه وینا څه ده. ډیره مننه جی چیرمن صاحب د وخت را کولو دا راته وایي چې نن دا کمی فایار شوی دی. په دې کې د ټول نه اهم د بچ دا هغه 788 د دهشتګردۍ دفعه چې د پاګه شامل ده چې هغه ناقابل ضمانت ده. په دې ته تاسو څه نظر لرئ؟ وینا ورسره موږ کله څه چللې موږ همیشه لپاره خلکو ازمېلي مازمه موږ الله پاک مقرره کړی و. موږ غریب سړي له سیادکار ورکړو 10 لک روپۍ پر خاندان کې د لپاسه په جیب کې خو نه هغه تی واغستې. نن د ډالر سال له نن د ورو سال له زمانه راوای زمانه د عمل ته پوښتنه کی چې معمول کوم او د زمانه الله پر دې ته پوښتنه کوي چې دا قوم ته بسالو زمانه ان شاء الله زه په خپل ملک لپاره د خپل قوم لپاره د نظریه لپاره به زه د عمل سره او د عمران خان سره موږ ټول ان شاء الله تعالی سواد څومره خلک دي دا به څنګه ولاړ شي. تاسو دا کله چې میدان کې څوک هم نشي کولای کنه هغه خلک موږ د میچونه کول چې کله څوک میچ ګټي کنه هغه په دې وال کوي فوټبال میچ پتا شوم کړی موږ به کړی نه بیا مطلب دې چې هغه د دې ته موږ وایو چې کوي وال کوي. نو د دوی د خبره ده چې دوی عوام چې دي عوام د دې نشته دوی چې څومره ملک د نن په اچاني او غونډي او د شپږ بیا هغه مده یریږي او دا ته نشي راځي. او په کار دا چې دوی د والي د آئین والي شنکي قانون نه مني متکبر ورمنه مني ځکه چې په ملک قانون نه آئین نه هم چلے نشي او کم معاشره کې چې ظلم داستان چې هغه مشته فر تبا برباد تران چې ظالم چې الله هدایت وکړي او د کفر قانون چې دی کله چلی دی چې د ظلم قانون نشته دی دوی په کوم ګور ظلم قانون چلی ته ګور دوی مته ځان په دې باندې دوی په باندې ځان خپل دوکا کوي. پکار دی د اصل حل چې دی یو حل له شفاف الیکشن ملک موږ پکار دی موږ وطن پکار دی او موږ د کینو موږ د حکومتونو کې نه موږ د حکومتونو شوق نه نظم زاد دښمنی چې زستا د عمل زمونږ د ادارې زمونږ دی او وطن زمونږ د پکار بچ د ادارې بچی دا وطن بچی دا غریب خلک نن تو ګره تنخوادار سره دغه ژوندۍ ګرانه ده عام غاړي ولا دغه ژوندۍ په ملک ګرانه ده هغه مدله خوراک د پاره ځان څنګه پیدا کوله کور کرای پیدا کی خوراک پیدا کی بجلی بل د څو کې تاسو د بچو باندې تعلیم وکي لکه دغه څو کانیسته خو په هغه څه وکم نو دا چې د غربت توجه بیا په ملک تبعی طرف رواني د ظلم د وجنم تبعی رواني چې کله ظلم ختم شي عدل نشي انصاف راشي مشورتي د دې واحد حل الیکشن دی د قوم ته پکار دی چې ټول لږ چې عوام په چا فیصله کوي جمهوریت ته پکار دی چې هغه حکمرانی تراشي او حکمرانی وچلي ان شاء الله زموږ د الله د امید دی ماته ته بلې کې اور کوي چې د پی ډی ایم حکومت د ظلم هغه اخرنه اربله هغه استعمالي یو فایر دی د پاره باندې بس بلې فایر ته ګوره سبب بلې فایر وکړي بلې فایر دې سوچ کې چرپ په دوسو وای نه نیم کال حکومت وکړو
موږ چیرته انتقامي کاروي بچانه نه کړې 2 میاشتې لپاره په 144 د بکې راوتی موږ چیرته به دوی افعال نه کړی د ماته علما راوتی نور باجان ولا دا کوم څومره چې بده حکومت کې دنه نه دي ټول راوتی به جمع خو موږ چا سره انتقامي کاروي نه کړی موږ دا سړي عزت کړی احترام کړی موږ غیر قانوني کار نه کړی غیر اخلاقي کار نه کړی غیر اسلامي کار نه کړی نه دوی ته الله بخا کم کار دی چې بس دا ظلم کوي د دې نه غټ بد نشته او نه غټ ګناه شته چې د انسان سره د ګناه انسان سره تمدد د سره ظلم شو